السلام علیکم. نن په دې پروګرام کې به موږ تاسو سره د ډاکټر اکبر افریدي افیشیل یوټیوب چینل نه په داسې بیمارۍ خبره کوو کوم چې زموږ په معاشره کې ډیره زیاته ده او تاسو به د هر دریم څلورم کس نه واورئ چې ماته شوګر دی. د شوګر قسمونه هم ډیر دي خو موږ به په هغه شوګر باندې خبره کوو کوم چې زموږ په معاشره کې ډیر زیات دی، خلک پرې پریشانه دي او هغه خلک چاته چې نشته هغه به احتیاط څنګه کوي او چاته چې دی هغې ژوند به څنګه تیریږي او علاج به څنګه کوي، هغې به خپل احتیاط څنګه کوي، پرهیز به څنګه کوي، به انشاءالله چې په دې پروګرام کې تاسو سره شریکوو. شوګر موږ سره دوه غټ قسمونه دي. یو دا دی چې کوم خلک ځان ته انسولین لګوي، انسولین ډیپنډیبل موږ ورته وایو، او یو قسم یې دا دی چې هغه نان انسولین ډیپنډیبل دی. تذکره او خبرې به په دواړو کوو، خو کومو خلکو ته چې شوګر دی کله ورته پته لګېدلې ده هغې ته څنګه شوګر شو، کومو خلکو ته لګي، کم خلک په رسک دي، کومو خلکو ته ډېر احتیاط پکار دی، د څه د وجې نه لګي. او شوګر بنیادي موږ خو هر وخت وایو چې شوګر مې دی شوګر مې دی، خو بنیادي دا د څه د وجې نه کیږي. زموږ په بدن کې لبلبه پنکریاس چې موږ ورته وایو دا یو ګلینډ دی، حدود چې ورته وایو، کله چې دا بنیادي انسولین جوړوي، د دې فنکشن دا دی چې دا انسولین جوړوي. کله چې انسولین زموږ په بدن کې کم شي یا دا لبلبه یا پنکریاس خپل انسولین یا بالکل بند کی یا کم جوړوي یا په بدن کې د انسولین ریزسټنس پیدا شي، نو دې د وجې نه بیا موږ ته شوګر موږ وایو چې ولګي. شوګر مطلب دا چې کم ګلوکوز موږ په بدن کې هغه موږ د خوراک په شیزونو کې الو، د چینې په شکل کې الو، دغه شانتې په فروټو کې وي، دغه شانتې موږ په چاکلیټ وغیره په نورو شیزونو کې الو، نو دا چینی یا ګلوکوز چې دی دا زموږ بدن ته داخلیږي د خوراک په ذریعه باندې، یا ډایرکټ موږ چینی الو یا خواږه خورو، نو دې د وجې نه بنیادي چې کم ګلوکوز دی دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي، توانایي ورکوي، طاقت راکوي. خو کله چې زموږ په بدن کې انسولین یا نه جوړیږي یا یې کمی وي یا ریزسټنس پیدا کیږي په بدن کې په خپله د انسولین خلاف، نو دې د وجې نه ګلوکوز ډیر پاتې کیږي او زموږ بدن ته چې دی هغه انسولین هغه شانتې وافر مقدار کې نه میلاویږي. نو کله چې د ګلوکوز سره انسولین نه وي نو دې د وجې نه هغه سیل ته ننوځي نه، او سیل ته چې کله دا داخل نشي ګلوکوز، نو دې د وجې نه زموږ په بدن کې بیا هغه انرژي هغه طاقت او هغه سیستم موږ ته نه وي چې کوم زه یو نارمل انسان ته رسي. نو دې د وجې نه بیا د انسولینو ضرورت شي. کم خلک داسې دي چې هغه بالکل انسولین نه جوړیږي، نو تاسو به کتلي وي چې هغه ځان ته آرټیفیشل کم انسولین چې دی انجکشن په شکل کې الي. ډیر خلک داسې دي چې هغه په میډیسن باندې کنټرول کیږي او هغه صرف میډیسن استعمالوي. کمپلیکیشن یې دا دي چې کومو خلکو ته دا وشي د هغې ته به تکلیفونه کم وي. تاسو به کتلي وي چاته چې شوګر وي هغه بار بار تشو متیازو ته یا یورین پاس کېدو ته هغې ځي، دغه شانتې د هغې بار بار خوله وچیږي، هغه اوبه څکي، ډېره لوږه خلکو ته وي او هغې د وجې نه هغه بار بار خوراک کوي او دغه شانتې هغې ته د بدن دردونه محسوسیږي. دې نه علاوه چې کله بیا دا علاج شروع وي او کنټرول شي نو بیا هغې هم ګزاره کیږي، خو که مونږ علاج ونه کړو، مونږ پرهیز ونه کړو، مونږ میډیسن ریګولر نه خورو، نو دې د وجې نه بیا مزید کمپلیکیشن ته خبره ځي. کوم ته چې مونږ وایو چې نظر یې کمزوره شو، بلډ ویژن چې مونږ ورته وایو، سترګو ته هلکي راځي، تیاره راځي ورته. دې نه علاوه د دې چې کوم د لاسونو او د خپو ګوتې دي د هغې د وجې نه هغې ته پراپر چونکې انسولین نه وي، نو دې د وجې نه زموږ بدن ته هغه شانتې توانایي نه میلاویږي. کم نروس سیستم چې مونږ ورته وایو، رګونه چې ورته وایو، هغه دې سره کمزوري شي. تاسو به کتلي وي چې هغې بیا ګوتې خرابې شي وي چې کټې کوي تې ځکه چې دا خرابه شوه، دې ته وینه نه راځي. دغه شانتې زموږ کم د غوږونو سیستم چې دی هغه ورسره خراب شي، د سترګو سیستم ورسره خراب شي، نظر کمزور شي، څنګه چې موږ په خپلو خبرو کې ووایو. دغه شانتې زخمونه زر نه جوړیږي. دې نه علاوه وزن انتهایی کم شي، مردانه او زنانه کمزورۍ ورسره راځي. نو د شوګر د خیال نه ساتلو، د پرهیز د خیال نه ساتلو د وجې نه موږ ته مزید مشکلات پیښیږي او بیا په غټو غټو بیمارو کې د زړه بیماری تاسو به کتلي وي چې بلډ پریشر هم ورسره زیاتېږي، کمیږي، دغه شانتې د زړه والونو مسلې ورسره جوړې شي. دې نه علاوه ګردو باندې ډېر زیات اثر یې ګردې ورسره فیل کېږي، خرابېږي. نو کم خلک چې خیال ساتي د شوګر
خیال ساتلو نه مطلب دا چې هغې پرهیز کوي او په ښه طریقه باندې هغې اکسرسایز کوي، نیمه ګنټه یا ګنټه ریګولر هغې د خوږو نه د غوړو نه د دې نه ځان ساتي، نو هغې ژوند ډېر په اسانه او ښه تېرېږي. خو کم خلک چې میډیسن هم نه استعمالوي، پرهیز هم نه کوي او د هغې اکسرسایز هم نشته، نو د هغې د وجې نه د وخت سره سره د هغې دا تکلیفونه زیاتېږي چې هغې به تشو متیازو ضرورت هم زیاتېږي، دغه شانتې خوله به یې هم اوچېږي، معدې مسلې به ورته هم راځي، کمزورتیا به هم راځي، مردانه او زنانه کمزورۍ به ورسره هم زیاتېږي او دغه شانتې د هغې نظر به خرابېږي، غوږونو ته به یې اواز نه راځي، غوږونه به اورېدل به یې کمزوري کېږي او د ټولو نه غټه خبره چې نروي سیسټم زموږ کمزوري شي او د هغې د وجې نه موږ ته بیا خپو ته زخمونه جوړ شي، دغه شانتې لاسونو ګوتو کې زخمونه جوړ شي. تاسو به اکثر کتلي وي چې دا خلک شکایت کوي چې موږ خپې یخې پاتې شي، دغه شانتې لاسونو ګوتې یخې پاتې شي، هغې وجه دا وي چې دې ته پراپر سرکولیشن نه کېږي، نرو کمزور شي، نو دې د وجې نه هغې بیا په آخر کې نمنس محسوسوي او اکثر خلک خو دا وایي چې که زه خپې ته یا لاسونو ګوتو ته ګوتې وړم په آخر کې نو ماته نه محسوسېږي، دې د وجې نه نیکروسس ورته وایو، ګینګرین ورته وایو، هغه ورته په آخر کې وشي، ګوتې شنې شي او هغه ته بیا په مزه مزه کټ کوي او دغه شانتې د ګوتو نه بیا خپو ته خبره شي او بیا بره خپته تقریبا چې هغه ته خپتې کټ کړي، نو دغه ټول مسایل بیا مخې ته راځي. ایکسرسایز ورسره ضروری دی، خوراک کې پرهیز ورسره ضروری دی او د اوبو استعمال ضروری دی. نو انشاءالله چې کم خلک د ایکسرسایز خیال ساتي، د اوبو خیال ساتي، د خوراکونو خیال ساتي او پرهیز کوي سره د میډیسن، د هغې ته هیڅ مشکل نه او دا په کلونو باندې چلیږي او ملګرتیا ورسره کوي. خو که چېرې موږ خیال ونه ساتلو نو څومره کمپلیکیشن چې موږ وویل نو دا بیا مخکې زموږ نور ارګن زړه شو، ګردې شوې، نظر شو، دغه ټول مسلې بیا موږ ته مخې ته راځي او زموږ مشکل به زیاتېږي. هومیوپیتھک علاج چې کومه پورې زموږ خبره ده نو هغې کې بهترین کار کوي، خپو سوځېدل شو، دغه شانتې بدن درد شو، کمزوري کمې کمزورۍ چې ورسره موږ وایي چې راځي، مردانه او زنانه کمزورۍ شوې، دغه شانتې نظر شو، د خولې وچېدل شو، بار بار یورینیشن ته تګ شو، دا ټول ورسره ډېر په ښه طریقه باندې کنټرول کېږي بغیر سایډ افیکټ علاج. آخري خبره به زه دا وکړم چې کومو خلکو ته شوګر دی او ډېر وخت دی، د هغې د خپو زخمونو ساتلو یو ښه طریقه دا ده چې هغې به بوټان په خپو کوي او بوټان به هم داسې وي چې هغه تلی به یې نرم وي، دغه شانتې د سخت تلي والا یا د چپل شو یا سپلی شوې دغه شانتې بوټان شو هغه استعمالول نه پکار، ځکه چې چانسز وي چې ستاسو د خپو ګوتو کې یا د نوکونو کټ کېدو کې به احتیاط کوئ چې ستاسو زخمونه نه جوړېږي، ځکه چې په شوګر کې زخمونه زر نه جوړېږي. دې د وجې نه احتیاط کول پکار دی چې ستاسو د زخم نه څومره کېدی شي چې بچ شئ او د خپل ځان خیال وساتئ. تاسو په کوم ځای کې هم چې ستاسو سره نږدې ښه هومیوپیتھک کې ستاسو د دې لپاره بهترین میډیسن د هغه نه اخیستی شي او بهترین علاج ترې کولی شئ. هیله لرم چې تاسو به دا خبرې خوښې شوي وي او د دې نه به تاسو فایده